وګوره بسم الله الرحمن الرحیم. اوس موږ سره ان پیج کې موږ ټولز کړو کنه. ها ګوره دلته سره شین پیج ته دلته موږ سره کوم ټولز دي؟ موږ سره دي شیپس ټول. ګوره د دې کراس مطلب دا چې د پکچر لپاره استعمالول شي. صحیح ده. فار ایگزامپل دې نه یو شیپ راو دا راوالم دا ټول راوالم ته او دا څنګه ډرا کوم کنه د کومنس په وخت کراس راشي. د دې کراس مطلب څه چې کله ته په دې باندې کلیک ډبل کلیک کې په دې په خپل ډیسکټاپ ته ګوري. فار ایگزامپل ته کوم تصویر نه ودی دلته کلیک کوم ډیسکټاپ باندې او دې کې یو پکچر وګورم. فار ایگزامپل ما سره دې دا تصویر دی. صحیح ده. دا به زه اوپن کوم نو ګور هغه تصویر به ما سره څه شو کولاو شو. ها اوس وګور کنه دې کې بار دلته کې تاسو د خپل پراپرټیز رااله تا ته پته چې یار کوم شیپ والی کنه تاسو به دا غي پراپرټیز دلته کې مطلب چې کله ته سلیکټ کی نو پراپرټیز به دې کې تاسو سره شو کیږي. ګور د دې شیپ موږ سره کار سره د موږ سره فلیپ کوي ورټیکلی. صحیح مطلب تصویر به تل راسي الټه خیال دې د دې تصویر د دې بل موږ سره کار د موږ سره فلیپ کوي هاريزونټلی. صحیح مطلب دا تصویر به تل راسي د بل شانتي فلیپ. صحیح ده. وایي دې باندې ها بیا چې کوم د دې کار موږ سره دا دی چې دا تا ایڈجسٹ کیږي دلته. ٹھیک ہے دا واپس کوم راشي دا وګوره زموږ دا راشي. ٹھیک ہے. ها بل موږ سره د انګل چینج کول. بار په دې د 5 انګل چینج کوم 10 انګل چینج کوم. ٹھیک ہے. څومره د انګل چینج کې هغه موږ ته انګل سره دا چینج کولی شي. صحیح ده. د دې کار د موږ سره برایټنس سیوا کې بار په دې د 50 کوم دا ورسوم سپین کو برایټنس موږ سیوا کو واپس از 0 کوم او د دې موږ سره کار د موږ سره کنټراست سیوا کې بار په دې 50 کوم. ٹھیک ہے. یا 100 کوم چې څومره سیوا کې د وستا کنټراست سیوا کیږي. صحیح ده. واپس از 0 ته کوم. پوه دې باندې سو د داسې کوم د موږ سره د ویټ سیوا کې بار په دې موږ سره دی 56 فار ایگزامپل دا 100 کوم وګوره بالکل سټریچ خیال دې اوین تصویر دا 56 کزو ته انجر واپس دا موږ څه 56 کا دا واپس موږ شانتي ایڈجسٹ کوي. خیال دې 58.56 پوینټ سمثینګ ها او کفرس کدی دا نه هایټ ولا سیوا کوم زه انجر دا موږ سره 100 کا وګوره دا موږ سره دا څه باندې هایټ ولا سیوا. ٹھیک ہے. نو دې نه دا ایڈجسټمنټ کولای شي او باقي دا چې کوم دا پوزیشن دی ګوره چې ته کوم د ورټیکلی یا هوريزونټلی دا موکه کنه هغه پوینټونه دا شو کی چې دا په دې پوزیشن باندې. صحیح ده. دې پوه شئ. ها اوس کو فرض کړه سلیکشن ټول لوالم او دا پیک کوم کنه نو ګوره د دې شیپ پراپرټیز چې کوم ویلو هغه مو سره راغلی. صحیح ده. دا به مونږ کوو. ٹھیک ہے. ګوره اوس د دې کار دا دی کنه فار ایگزامپل زدا ان چاره سرکل ته دي شي دا داسې ګول شي کله ان چاره داسې مو سره داسې لګ ایجز د لګ راوند شي ایجز براوند شي کله ان چاره واپس ته داسې شي نو دې نن ته ګول شي او کوي چاره فار ایگزامپل دې نه سکوير والا لگا راځم کنه چې سره فار ایگزامپل ته کنټرول نشته بالکل ګول نه شیپ نه سوري کنټرول زد کوم دا پکچر والا. ٹھیک ہے. کنټرول سره شیپ سره سم بالکل ګول ورته مو سره. ها ٹھیک ہے. اوس ہوگا سم دې ډبل کلیک کا ادي کې ته شروع اچ فار ایگزامپل دغه دا پکچر انسرټ کوم وګور. ٹھیک دا به کوم سره ته شروع اوس کفرس کې ګوري دې دې ما پراپرټیز خل لري او کفرس کې دا سلیکټ کنه د دې بیا شیپس والا پراپرټیز. ٹھیک ہے. نو ګور ته دې نه دام کولې شي کفرس کې چیرته مې نه ده خو دې نه ځوین چیرته ایجز د لګراوند دی دغه ته د دې نه دا یو شیپ راغی یا بل یادم کنه پکچر والا وګوري دا تصویر نو هغه بیا پراپرټیز دي. ها اوس موږ راځو شیپ ته. ګور کنټرول دا سلیکټ کوم او دا ډیلیټ کوم. ګور اوس موږ سره شیپس کې موږ سره دا شانت درې شیپس یو موږ سره سکوير دی سرکولر دی او یو دا بل ایج دی لګو راوند دی. فار ایگزامپل ګور د دې نه یو ریکټانګولر شیپ والم ګور دا د دې پراپرټیز ماتراله ته وایي چې د انګل چینج کوو ته به موږ دنه د پکچر انګل چینج کوو د شیپ انګل یادوم. فار ایگزامپل 5 پورې چینج کا 10 پورې چینج کا فار ایگزامپل د 15 پورې چینج کا واپس د 0 پورې چینج کا. صحیح ده. دنه زو د چار دي کې دنه موږ څنګه فل کا اگر دنه پیټرن څنګه په دغه کې تا باکس کې تا ویلو یا دي نن کا دا نن چر راوند کا یا دا ایجز ول لګ راوند کا یا بالکل سرکولر کا یا فار ایگزامپل دې کو دا ما واسطه کنه. ٹھیک ہے. یا ور زو د چر دې دا سایډونه چې کوم نو څومره راوند دا 5 پوینټ دي. فار ایگزامپل د چر 15 کا اگر 15 پورې موږ راوند کړو. صحیح ده. دې نه دا راوند کولای شي. باقي چې کوم بارډر دي د چر دا بارډر لګو د دې سایز دې نه تاسو واګورئ. فار ایگزامپل د چر 15 کا دا وګورئ دا څه د دې کلر یاد دي دنه فل کلر ګری کلر دی او د بارډر کلر دا ریډ شو اوی دا ریفلیکس وغیرہ دم دی باندې ویلي دی الریډي. صحیح ده. خو بیا هم کته چې دا فار ایگزامپل ما لیکل کړی دی فار ایگزامپل دلته کې زه کلیک کوم د دې لیکل کوم
لکه چېرې د کراس په اکیډمي اگر لیکل ما کړی دی کنه اوس د دې نه شیپ ټول لاواله اگر اوس د دې مومنت ورکوم دلته د انچ دامو سره څه کا د انچ دامو سره رائټ صحیح ده ګور لیفت ته څومره سپیس پرې دما ټاپ ته ها رائټ ته باټم ته فار ایگزامپل یو دم چر د دې کې فار ایگزامپل دامو لیفت 4 پرې ګور لیفت سایډ دا ګور صحیح ده هغه هم ایڈجسټ کیږي صحیح شو او کنه دې کې دا دم چر فار ایگزامپل دامو سره 105 دی دا دم چر مان سره 300 خلاص اوکې دمر سپیس نشته خدا ته ځان سره ایڈجسټ کولای شي صحیح ده د ټیکس مطابق وای شو دی باندې وای شو نو دا څنګه ګوره ته د دې نه کې سرکولر کې یا د دې نه ډایرکټ سرکولر را لیا ډبل شیپ را لینو ته ځان سره ایڈجسټ کولای شي راوځي بل موږ سره د لاین ګوره د لاین کار سره سمپلی ځان سره یو لاین ډرا کولای شي دا ګوره دا مې لاین پکار دی دله ته صحیح ده ګوره دې کې ته د هایټ سیوا کې کنه دلته کې راشه دلته کې 5 دا ګوره صحیح ده نو د لاین باندې مې پلی کیږي بل موږ سره کوم هغه موږ سره کسٹم شیپ دا چې د خپل مرزه مطابق یو شیپ ته جوړول فار ایگزامپل دا شیپ ما واغستو دلته نظر راشم سلیکشن ټول واله او ګور دا نوټس د سره دا ویني د دې نوټ نه ته کم سایډ ته بوزي هغه شان د شیپ پتا سره جوړي خیال دا ګور دغه د دې سره فل کلر وګورئ سره بلیک واله دا ګور پوه شو دی باندې دا زموږ د ان پیج مکمل ټول ها صحیح ده ان شاء الله نیکسٹ کلاس کې به موږ بیا د ماستر پیج وغیرہ دا سٹارټ کوو ٹھیک ہے ماستر پیج باندې بیا ان شاء الله نیکسٹ کلاس کې کوو بس